أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين دینا مخکې چې نو هغه سورة هود د الله جل جلاله فضل و کرم سره ختم شولو کم کمی کوتای شوی الله رب العزت دی راته هغه معاف کړي او اوس دې ځای نه چې نو هغه سورة یوسف شروع کیږي الله جل جلاله دې دا په خپل رحم او فضل کرم سره چې نو هغه اختتام ته ورسي او کم انوارات او برکات دي په دې کې الله دې هغه مونږ ته سره د احکاماتو نصیب کړي سورة یوسف دا مکی سورت دی په ترتیب قرآنی سره دا سورت د سورة هود نه وروسته او د سورة رعد نه مخکې دی او په ترتیب نزولی سره دا سورت چې دی نو هغه هم د سورة هود نه وروسته نازل شوی دی دغه شانتی دا سورت په ترتیب قرآنی سره 12 نمبر 13 نمبر دی او په ترتیب نزولی سره 53 نمبر 53 نمبر دی دې سورت کې 111 آیاتونه دي 12 پکې رکوګانې دي 1776 پکې کلمات دي 1776 پکې کلمات دي او 7996 پکې حروف دي 7996 پکې حروف دي خلاصه د دې صورت نه دې صورت نه مخکې چې نو هغه صورت کې هم د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام قصص چې نو هغه ذکر شول دا غوي واقعات ذکر شول دې صورت کې هم د نبی دې صورت کې هم د حضرت یوسف علیه السلام قصه ده مخکې صورت کې هم حضور علیه السلام ته تسلی و او دې صورت کې هم نبی علیه السلام ته دا غوي په دغه قصو په ضمن کې چې نو هغه تسلی ده موضوع د دې صورت دا ده چې آینده دور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیشنګوئی ده څنګه چې حضرت یوسف علیه السلام الله جل جلاله د مصائب نه راوباسو او کامیاب او کامران کړلو دغه شانتی به تاسو الله پاک ته مصائب نه وباسي او تاسو به الله پاک کامیاب او کامران کی خلاصه د دې صورت نو خلاصه د دې صورت چې نو هغه ده چې الله رب العزت حضرت یوسف علیه السلام ته ورسته د تمام تکالیفونه چې کم یوسف علیه السلام ته رسیدلی ول مختلف حالتونه کې چې کم په دې صورت کې به تفصیل سره راځي او داغی ته الله پاک بیا داغی تکالیفونه ورسته راحت او کامیابی ورکړله او داغی رونه چې نو هغه نادم او پیمانه شولو دغه شانتی به الله جل جلاله تا او صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ته راحت او کامیابی ورکړي او اهل مکه چې نو دوی نادم او پریشان شي او بیا هم اقا شانتی وشوله چې کله فتح مکه وشوله نو فتح مکه په وخت کې الله رب العزت خپل پیغمبر ته او صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ته کامیابی او راحت ورکو او مکه مشرکان دغه خلک چې نو قریش داغوی نادم او پیمانه کړلو شان نزول د دې صورت نو د دې صورت د شان نزول متعلق چې نو هغه لیکلي دي وقونه چې نو هغه پکې دي دواړه چې نو هغه په خپل ځای سي دي يهود چې نو هغه د حضور علیه السلام نه برای راست داری کو او یا داغوی بالواسطه د مکه د مشرکانو په وساطت سره د نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې دا پیغمبر وای چې زه حق او سچ پیغمبر یم نو تاسو دې چل وکئ چې د دې پیغمبر نه تاسو کوي چې د بنی اسرائیل خپل مسکن خو فلسطین ولو نو چې کله د دوی خپل مسکن او خپل ځای فلسطین ول
نو دی بیا د فلسطین نه چې نو هغه مصر ته څنګه راغلی دي ځکه د ابراهیم علیه السلام چې نو هغه دوه زامنو پای کې چې نو یو زوی حضرت چې نو هغه اسحاق علیه السلام او اسحاق علیه السلام زوی حضرت یعقوب علیه السلام او یعقوب علیه السلام په هغه وخت کې فلسطین کې پاتې کېدو او بیا د یعقوب علیه السلام 12 زامن ولو چې په هغې کې نو هغه دوه د یوې بیبي نه ول او دا لس د بلې نه ول نو د هغه دواړه چې نو هغه یو حضرت بنیامین علیه السلام او دویم چې نو حضرت یوسف علیه السلام دا د یوې مور اولاد ولو او دا نور لس چې نو هغه د نور ول او دغه نه د بنی اسرائیل دغه 12 قبیلې چې نو هغه آباد شوي دي نو دی د آلت نه دلته چې نو هغه څنګه د فلسطین نه مصر ته څنګه راغلل مصر کې څنګه آباد شولو نو دا غي متعلق دا ټول صورت چې نو هغه نازل شو مخکې بیا په خپل چې نو هغه په تفصیل سره راشي چې حضور علیه حضرت یوسف علیه السلام سره رونو زیاتې وکړو دا غوی د پلار نه جدا کو بیا د غلام په حیثیت خرڅ کو بیا چې نو بادشاہي عزیز مصر واغستو بیا په داغه کور والا چې نو هغه سزا وخې جوړ جیل ته ولېګلو بیا خوب ولیدو بیا دا خوب لیدلو نو ورسته یوسف علیه السلام تعبیر وباسو بیا د عايزنه چې کله رالو نو لاول وزیر خزانه جوړ شو بیا دا غینه ورستو ته بادشاہت میلاو شو نو چې کله بیا بادشاہ شولو نو خپل پلار حضرت یعقوب علیه السلام ته چې نو هغه بیا جواب ولېږلو دا غوی د فلسطین نه چې نو هغه مصر ته رالل دا غي طریقې کار دقو الف لام را الله تعالی عالم دې په معنی د دې حروف باندې دای د ټولو نه بهترینه معنی ده مخکې څو کله ته مونږ ویلو قرآن کې دوه قسمه چې نو هغه آیاتونه نازل شوي دي یو ته ویل کېږي محکم او دویم ته ویل کېږي متشابه محکم هغه آیاتونه ته ویل کېږي چې د هغه نو هغه واضح المعنی واضح المراد وي او متشابه مونږ ویلو هغه ته ویل کېږي چې هغه د قشانتی نه بیا مونږ هغه په دوه قسمه دي یو هغه چې هغه واضح المعنی او دا چې نو مجهول المراد معنی واضح لکه ید الله فوق ایدیکم استوا نو اوس د دې معنی معلومه ده خو حالت څنګه ده هغه د الله په علم کې د الله نه ما سوا چې نو بل چاته علم نشتی زمونږ عقیده د هغه متعلق نو هغه زمونږ د اهل سنت والجماعت د عقیده د کم چې امام مالک رحمت الله علیه فرمایلی ده چې الاستواء یا الید یا الوجه معلوم والکیف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه او دویم قسم چې نو هغه متشابهات هغه مقطعات حروف مقطعات چې دا کم دي داري چې هغه مجهول المعنى او مجهول المراد نه څوک په معنی باندې پويږي او نه څوک چې نو هغه په مراد باندې پويږي بس الله سره چې نو هغه د دقیق علم او د دې ټولو نه بهترین معنی هم د قره الله اعلم بمراده چې الله د دې په مراد باندې خپوا دي بعضی حضرات ذکر کړي چې الف لام را دا د الله تعالی چې نو هغه نوم دی ځکه علامه ابن کثیر رحمت الله علیه چې نو هغه ذکر کړي وی چې د الله پاک 5000 نمونه دي نو دا خو پاک مشهور نمونه نن مې کې نشته نو د دې علاوه د کړي او بعض وی چې نه د ډایرکټ د الله پاک نوم نه دی بلکې د دې یو لفظ یو حرف د الله تعالی چې نو هغه یو اسم ته یو نوم ته اشاره کوي د الف نه الله د لام نه لطیف او دران نه رؤوف الله چې نو هغه دا غره لطیف ذات دی او رؤوف ذات دی نو دې کې د درو ته نو هغه دی خو ما تاسو ته بهترین معنی دا الف لام را الله تعالی علم دی خپوا دی په معنی د حروف باندې تلک آیات الكتاب المبین الله دا آیاتونه دي د کتاب مبین ښکارا چې دې کې حلال او حرام دغه شان جایز او ناجایز دا ټول پکې بالکل واضح او صریح چې نو هغه راغلي دي چې دا کار حرام دی دا حلال دی دا جایز دی او دا چې نو هغه ناجایز دی احکامات چې نو هغه بالکل واضح دي دا باطل دی دا فاسد دی دا چې نو هغه صحیح دی نو الله وی دا آیاتونه دي د کتاب مبین روخانه ان انزلناه قرانا عربیا مونږ چې نو هغه بشک نازل کړی دی د قران پاک عربیه په عربی ژبه کې لعلکم تعقلون د پاره د دې چې تاسو پوه شئ نو دې باندې ګوره الله قادر مطلق ذات او الله ته پته ورسته وس خلق داسې فایده کیږي چې دا غوی به دا خبره کوي چې الیاذ بالله چې قران چې نو هغه صرف د معنی نوم دی د الفاظ نه دی
او دا زمونږ ایمان او عقیده ده چې قرآن د معانی او د الفاظو دواړو چې دی نو مجموعې نوم چې دی نو هغه قرآن پاک دی. ځکه الله وایي انا انزلناه قرآنا عربیا، مونږ نازل کړی دی قرآن پاک په عربی ژبه کې. نو دا عربي دا په الفاظو باندې چې دی نو هغه دلالت کوي، په معنی باندې خو دلالت نه کوي. نو دې معلومه ده شوه لکه مخکې تاسو به اورېدلي باقي کې هم مونږ هلته وضاحت کړو. بعضې خلکو دې نو ادا کړي چې صرف د قرآن الفاظ ویلو باندې چې نو ثواب نه میلېږي. څنګه نه میلېږي؟ د پیغمبر چې نو هغه خو شان ده او الله د هغه په ډیوټیانې 3 ډیوټیانې چې نو هغې لګولې په 3 ذمهداریانو کې فرایضو کې. یو دا و چې یتلو علیهم آیاتک، چې دا پیغمبر به دغه آیاتونه لولي او آیاتونه لوستلی کېږي د الفاظ چې نو هغې معنی ته چې نو هغه معنی چې څوک وایي د هغې ته تلاوت نه ویلی کېږي. بارن نو الله وی مونږ دا قرآن پاک نازل کړی په عربی ژبه کې. ولی نو د دې اولنی مخاطب چې نو هغه عرب ولو، نو چې عرب ول نو ځکه الله پاک وی. او دوی ما تاسو ته وی دغه یهودو د سوال په خپل یا د مکې د مشرکانو په ذریعه کړو. نو دا غوی چې په تورات کې کم تاریخ لوستلو نو هغه خو په چې نو عبرانی یا په سوریانی ژبه کې ولو. نو دا په عبرانی ژبه کې کښولو نو دوی ته خو پته نه. الله وی ما تاسو ته د قرآن چې نو هغه په عربی ژبه کې نازل کو، ستاسو په ژبه کې ستاسو په تکلم کې نازل شوی، تاسو اوس په دې ښه په حق ډایرکټ چې نو هغه پوه شولئ لعلکم تعقلون، د پاس دی چې تاسو پوه شئ. نحنو نقص علیک احسن القصص، الله وی مونږ بیانو تاسو ته چې نو هغه بهترین چې نو هغه قصې، بهترین چې نو هغه واقع بما اوحینا الیک هذا القرآن، په سبب هغه چې کوم مونږ چې نو هغه وحی کو تاسو ته د دې قرآن پاک. اوس قرآن ته د سورت یوسف ته الله جل جلاله وایي چې نو نحن نقص علیک احسن القصص، مونږ تاسو ته بهترین قصې چې نو هوایو احسن القصص دته ولی ویلو. نو دې متعلق چې نو حضرات ډیر شي قولونه ذکر کړی دي. لوب لباب خلاصه نه چور د ټوله د کوي چې د احسن القصص د دې وجه نه ویلې چې قرآن کې د نورو انبیاء علیهم السلام هم قصې ذکر شي، خدایغه د یو خاص واقع متعلق د یو خاص عبرت لپاره چې نو یو واقع یو جزء یو ځای ذکر شي، بل جزء بل ځای ذکر شي، بل ځای بل ذکر شي. دا هغه د جزء د اول د اخر د دې چې نو هغه ترتیب لحاظ نه شي، خو چې کم ځای کې خلکو ته د هغې نه څومره مصلحت او څومره چې نو فایده رسېدله جو بس هغه ذکر کړي. سوا چې نو هغه د یوسف علیه السلام د قصې او د واقع نه چې دا الله رب العزت به ترتیب چې نو هغه ذکر کړي، د اول نواله د اخره پورې ټول چې نو هغه په یو ترتیب سره ذکر کړي او صرف هم په دې یو ذکر دی د دې نه ما سوا چې نو هغه بل په ټول قرآن پاک کې ذکر نشته. نو ځکه دې ته وایي احسن القصص. تفسیر خازن کې چې نو هغه موجه لیکل چې احسن القصص دې ته د دې وجه نه هم ویل کېږي چې په دې کې چې نو هغه ډېر عجایب دي او ډېر شی فایدې پکې دي او په دې کې د بادشاهت چې نو هغه کولو طریقې ذکر کړي، په دې کې چې نو هغه د رعیتو عوام چې ورته ویل کېږي نو د هغوی چې نو هغوی د خیال د هغوی سره چې دوبه سکې د هغوی طریقې پکې ذکر کړی شي. په دې کې د ښځو چې نو هغه مکر ذکر شوی دی او په دې کې ایزای چې نو هغه تکالیف خلکو ته رسي نو دغه تکلیفونو باندې به صبر څنګه کې نو د دغې ټولې طریقې پکې ذکر شي. نو ځکه دې ته ویل کېږي احسن القصص. علامه عطا رحمه الله چې نو هغه فرمایي وای کم سړی چې نو هغه مصیبت او تکلیف کې مبتلا او وای دا سړی د دغه مصیبت او تکلیف په وخت کې سورت یوسف را واخلي او د دې تلاوت وکړي، الله پاک به دغه مصیبت او تکلیف چې نو هغه آسان کړي. نو ځکه الله پاک وی نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا، په دې وجه چې مونږ وحی کړی تا ته د دې قرآن پاک و ان كنت من قبله لمن الغافلین، اگر چې ته د دې نه مخکې د ناخبرو نه وي، تا ته د دې نه مخکې د یوسف علیه السلام قصه نه وه معلوم، تا ته د هغوی چې نو هغه د فلسطین نه مصر ته د راتلولو واقع چې نو هغه نه وه معلوم، خو مونږ درته وحی وکړه او د هغې وحی په ذریعه باندې تاسو ته چې نو پته ولګېده. نو دا په دې باندې هم او په یهودو باندې چې نو هغه هم ضرب شولو چې ګوره تاسو دا خبره کوئ چې حضور علیه السلام دا د الله پیغمبر نه دی، نو دا خو ستاسو د مخې ده چې دا امي پیغمبر و، نو دغه امي پیغمبر په ژبه باندې دغه ټوله واقعه چې نو منو ان تاسو ته وویله بالتفصیل، نو دا ورته الله وحی کړی ده که نه، او چاته چې وحی کېږي هغه پیغمبر او یهودو باندې په دې طریقې سره شولو. ځکه د یهودو کتاب هغه خو په عربۍ ژبه کې نه ولو او په عبرانۍ ژبه کې و، نو چې کله هغه عبرانۍ یا سوریانۍ ژبه کې ولو نو تاسو خو ته نو دغه واقع او تاریخ
دا خو تاسو ته معلوم حضور علیه الصلاۃ والسلام ته نو معلوم او نبی علیه الصلاۃ والسلام لستاسو جبه هم نور تلزک الله پیغمبر چې نو هغه لیکه پړه خو نو دا د الله پیغمبر صفت ولو نو وس داغه دا ټوله واقع چې تاسو ته ذکر کړه نو معلومه دا شو چې نبی رسول الله والسلام د الله پاک حق او سچ پیغمبر دی نو ځکه الله وی ان كنت من قبله لمن الغافلين اگر چې ته د دې نه مخکې د دې واقع نه د دې خبر نه خبر نه وي خو مونږ درته وحي وکړه زمونږ د وحي په جبانه تا ته چې نو هغه پته لګیږي الله دې مونږ ته عقل سلیم او صحیح په نصیب کړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله پنوم سره چې به حد مهربان انتهایی رحم کون کې دی الف لام را الله تعالی عالم دې پمانه د دې حروف باندې تلک آیات الكتاب د آیاتنا د کتاب المبین روخانه ان انزلناه بشک موږ نازل کړلو دا قران عربین په عربی ژبه کې لعلکم تعقلون چې تاسو پوه شئ نحن نقص عليك مونږ بیانو تا ته احسن القصص خلی واقعا بما اوحینا په دې وجه چې مونږ وحی وکړه الیک استا طرف ته هاذا القرآن د دې قرآن و ان كنت من قبله اگر چې تو مخکې د دین لمن الغافلین دنا خبرنا